او خپلې خبرې به یې کولې. نو غار حرا ته به چې تلو نبي علیه الصلاة والسلام نو د ځان سره به یې ستوان وړو. ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو که ګوړه پکې ولرو که نه دې ته ستوان ویلی شي، خو هغې به وربشې وړې کړي په هغې کې به یې ګوړه ولړه دا ستوان د هغې. نو نبي علیه الصلاة والسلام به د ځان سره هلته ستوان وړه، هلته به یې 10 ورځې یا 20 ورځې یا میاشت به یې تېروله، بیا به راته چې خوراک به ختم، بیا به راغی هلته به یې د الله تبارک وتعالی عبادت کوو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها قسم کله کله خوراک ورته نبي علیه الصلاة والسلام پسې هلته به پسې تله. نو ته چې کله غار حرا ته وخېږې که نه نو تا ته بیا پته ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت و د نبي علیه الصلاة والسلام سره. په یوه ګنټه کې خو چې چاک سره وي هلته ښه شي، صرف هغې سر ته به وخېږي، او چې کله سر ته وخېږي بیا چې هغې غار ته په ښکته کوزېږي نو لاس په لګی او ښکته به کوزېږي. دومره مشکل ځای دی، او چې هغې غار کې کښېني که نه نو بیت الله شریف کې بالکل پړاګه دی. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته په غار حرا کې ناست او کعبې شریفې ته به یې کتل او د الله عبادت به یې کوه. نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شوه، زنانه ذاتو، او د ځان سره به یې خوراک واخېست او هلته به یې نبي علیه الصلاة والسلام له وړو. یقین په الله وکړه که نه چې کله غار حرا ته وخېږي که نه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها دا قرباني راغلی دي که نه د زړه نه به دې بې اختیاره دعاګانې ورته خېږي، بې اختیاره دعاګانې به د خدیجه رضی الله تعالی زمونږ به څه دعا وي، خو دا زړه به دې خوشحالېږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډېره مینه کړې ده. ته زنانه ذات وې په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته به راتلو، تا به د نبي علیه الصلاة والسلام د خوراک څښاک انتظام کوو، یقینا ته زما په محبوب باندې ډېره مینه وي. هلته به تا ته پته ولګي. نو یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام غار حرا کې ناست دی، فرشته راغله په انساني شکل کې او د نبي علیه الصلاة والسلام سره خواته کېناسته او نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي اقرأ وایه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ما انا بقارئ، زه لوستونکی نه یم، څه ووایمه؟ نو فرشتې ورله داسې غاړه وکړه نو زور یې پرې وکړو، نو چې زور یې پرې وکړه بیا ورته وایي اقرأ. نبي علیه الصلاة والسلام ورته بیا فرمایي وایي زه خو لوستونکی نه یم، نو بیا ورله څه ورکړو؟ زور ورکړو. نو په درېیم ځل ورته بیا وایي اقرأ، نو نبي علیه السلام فرمایي ما انا بقارئ، نو په درېیم ځل بیا څه ورکړو؟ زور ورکړو. نو فرشته دې بیا شوه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیتونه څه شو؟ نازل شو. نبي علیه الصلاة والسلام د هغې ځای نه راپاڅېدو او یېرېدلی دی، خو ډېر زیات یېرېدلی، ډېر زیات یېرېدلی، ځکه چې فرشته راله او بیا چې د انسان له غاړه ورکړي او زور ونه ورکړي نو نبي علیه السلام باندې ډېره زیاته یاره. نو کور ته راغی نو عایشه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې راورسېدو نو زنګ خدیجه ما په څادر کې پټ کړې، زما ساړه کېږي، زما ساړه کېږي. نو نبي علیه الصلاة والسلام پرېوتو او خدیجه به پکې زر زر څادرې راواچولې. نو چې لږ ټایم وشو که نه او نبي علیه الصلاة والسلام لږ ګرم شو او غیرت یې لاړه نو سر یې ښکاره کړو، وایي خدیجه زه یېرېږم چې زه به مړ شم، زه یېرېږم زه به څه شمه؟ مړ شمه، زه دا برداشت نه شم کولی، زه یېرېږم. نو خدیجه به ورته فرمایي وایي کله زما محبوبه داسې چېرته نه شي کېدی، داسې چېرته نه شي کېدی، ته د خپلو خپلوانو سره خپلواني پالې، ته قربانو ته جامې ورکوي، ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي، ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي، ته خو چې څومره د خیر کارونه دي هغه کې الله به تا چېرته نه رسوا کوي، الله به تا چېرې نه رسوا کوي، داسې مکې نه شي کېدی. په دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګڼه کوي که نه الله د هغه حفاظت کوي، الله د هغه څه کوي؟ څوک چې د الله د بندګانو ښېګڼه کوي الله د دغه انسان حفاظت کوي. نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي، الله به تا څنګه رسوا کوي؟ داسې نه شي کېدی. دې ته وایي ښځه، ښه دې ته څه وایي؟ ښځه. ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي، بوج پرې راشي، خفګان پرې راشي، ټینشن پرې راشي، دې کور ته راشي نو دا ښځه ورته وایي سړیه فکر مه کوه الله به خیر دې ته ولې دومره ټینشن اخیستی، دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي. دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی فلحال خفګان دی ورته، نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګاني به ونه ختم کړي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کړو، زما یې څه کړو؟ زړه یې رانه سپک کړو، داسې تسلي یې نه ورکړه. بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل، هغه د انجیل لوی عالم دی، راځه چې هغه خواله دې بوځمه. نو نبي علیه الصلاة والسلام یې بوځه ورقه ابن نوفل خواله، هغه لوی عالم و. نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه یې وکړه، چې ټوله قصه ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته وایي قسم په الله د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته وایي کاش چې زه ژوندی وې چې ته مکې والو د کلي نه ایستې چې ما ستا امداد کړی وې، چې ما ستا څه کړی وې؟ امداد کړی وې. نو نبي علیه السلام حیران شو، وایي ما به مکې والو وباسي، ولې به مې وباسي؟ زه خو د چا سره بد نه کوم، زه خو دلته له هر چا سره ښېګڼه کوم، نو ما به مکې والو وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي؟ ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وایي او ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دا خلکو د کلي نه ایستلی دی، خلک د کلي نه څه کړی دی؟ ایستلی دی. خو بیا
چې کله نبی رسول الله سلام باندې پیغمبري راغله کنه او نبی رسول الله د مکې نه وته نو په دغه ټیم کې ورقه بن نوفل وفات شو. یا چې د نبی رسول الله سلام ته تاسو کو دی ورقه بن نوفل چې دی د دنیا نه مسلمان ته دی په کافر ته دی ځکه چې تکل د مکې نه وته او تاون کې اخو پاتم کې وفات شوی و. نبی رسول الله سلام ورته فرمایل بما ورقه بن نوفل په خوف کې ولید چې پسپینو جامو کې پسپینو جامو کې نو علما لیکي ومله چې پسپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت ده، دا د هغه د خوش قسمتۍ د خوشبختۍ علامت ده چې کله مړی په خوب کې ویني پسپینو کپړو کې دا د هغه د مغفرت علامت ده. نبی رسول الله صلی فرمایل ورقه بن نوفل ما په خوب کې ولید چې پسپینو جامو کې هغه وفات شوی و. نو نبی رسول الله والسلام بیا کور ته راغی 3 کاله پس نبی رسول الله والسلام بیا غار حرا ته لاړ. غار حرا ته لاړ نو چې د غار حرا نه واپس راته نو اخته فرشته بیا ده د اسمان په کنارو باندې او د اسمان د کنارې ډکې کړي دي بیا هغه فرشته ولیدله بیا هغه فرشته نو چې کور ته بیا راغی بیا پې تبه راغلې ده نو خدیجه بیبي ته فرمایي وایي دسروني په ما باندې څادرې راواچوه او ما پټ کړه تبه راله الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر. اے صادر اغوستونکیه صادر به نور نه غوندې پاسه ستا په ذمه باندې یو کار ولګېد. قم فانذر خلق ویروه د الله د عذاب نه وربك فكبر د الله لوی بیان کا پاسه نور ستا د ملاس د ټایم نه دی اوس پاسه. بس خدیجه بیبي ته وفرمایل الله په ما باندې وحی نازل کړه لومړی تصدیق خدیجه بیبي چې الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر یو ما پتا ایمان راوړ. الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی؟ خدیجه بیبي. په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی. په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ ابو بکر رضی الله تعالی او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی الله نبی رسول الله والسلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي. بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کوو 2 رکعاته نفل لمونځ به کوو نو نبی رسول الله والسلام ولاړ او خدیجه بیبي بسیاته ولاړه ده لمونځ کوي. نو علي رضی الله تعالی ولیدل نو تپوس یې وکړو وایي د تره زوی داسې دي داسې کوئ. نو نبی رسول الله والسلام ورته وفرمایل وایي الله زه پیغمبر جوړ کړی په ما باندې ایمان راوړه علي. نو علي رضی الله تعالی وفرمایل وایي زه به د پلار سره مشوره وکړم د ابو طالب سره هغه سره څه وکړم مشوره وکړم. نو نبی رسول الله والسلام ورته وفرمایل علي په ما باندې به خلک نه خبروي نو ایمان راوړې راوړه که نه راوړې خو هغه ته سوا یم ما هغه خو چې راغی څنګه چې سار شو په خپله راغی وایي د الله پاک پیغمبر ما په تا باندې ایمان راوړی الله. نو بیا د علي رضی الله تعالی سره وړو ایمان. بیا د نبی رسول الله والسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله پاتې شوه 25 کاله او 25 کاله پس بیا نبی رسول الله والسلام نه جدا شول وفات شوه. خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او انت په جنت المعلا کې دفن ده په مکه مکرمه کې هلته هغه بچیم دی او هغه ورسره هم دفن ده نو هلته بیا دفن شوه او په کوم کال چې دا وفات شوه نبي رسول الله والسلام پسې دومره خفه که نه چې هغې کال ته به عام الحزن وي. نبي رسول الله فرمایي دا زما د غمونو کال دی عام الحزن ما هغه د دین جدا شو چې ما له به تسلي راکوله د غمونو کال. دې د نبي رسول الله والسلام سره ډېره مینه کړې ده. د دې فضایل یو ځل دی نبی رسول الله والسلام په غار حرا کې و او دوی نبی رسول الله والسلام د خوراک راغسته او غار حرا ته ختله. جبريل امین راغی او نبی رسول الله والسلام ته وفرمایل ان الله پاک پیغمبر خدیجه را روانه ده او تعالی د خوراک لوښي راغستې دي خوراک یې راغستی او د الله پاک پیغمبر چې کله ستا خواله راشي که نه نو زما سلام ته مو وایه او الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما سلام ته مو وایه. الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام ووایه او جبريل امین وایي زما سلام ته مو وایه. نو چې خدیجه رضی الله عنها نو نبی رسول الله والسلام ورته په مسکا شوې خدیجه په تا باندې الله او جبريل علیه السلام سلام وایي الله. النبي عليه الصلاه والسلام سره ډېره زیاته مینه د عائشه رضی الله تعالی فرمایي النبي عليه الصلاه والسلام په اکثر مجالسو کې د خدیجه ذکر کوو نو ما له کوم سره راځه نه حالت ما خدیجه دې دلم نو ځکه چې هغه فرق کېدنه زړه پیدا شوم نو ما قدام یو مخکې بلې تیر شوی وکنه بیمار په مسره چې دغه د خدیجه ذکر کوو امام ورته الله پاک پیغمبر چې دغه بوډۍ نه ما سیوا بل څه نشته دی نبی عليه الصلاه والسلام راته فرمایي چې عائشه خدیجه وکنه یقینا هغه شانتي بل څوک نشته دی. عائشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راکاول ستا خلک ما ته دښمنۍ ته ولاړو نو ما له به تسلي خدیجه راکوله د دې خور و د هغې حالانو مخاله د دې خبرې د خدیجې د دې خبرې یو شان دي. عائشه به فرمایي د نبي رسول الله په کټ کې داسې دا روانې وخت په فکر پروت و نو دا خاله خبرې وکړې
چې خاله خبرې کوي نبی اسلام فورا راپاسې تکت کې نه کېناستو ما ته چې عائشه ما ته چې د خاله خبرې نه دي د خاله خبرې نه دي ما ته جواب الله پاک پیغمبر د خاله خبرې دي نبی صلی الله علیه وسلم سره داسې ټیټ کړ خطا ونته کېناست خدیجه رضی الله عنها هغه ترا یاد چې کله بم کور کې تخلیه وشو کنه تخلیه وشو نبی صلی الله علیه وسلم په دې پتون کې روچت کو او چې د خدیجه بي څومره ملګری وي کنه ځان خپل ملګری ځان نه کنه پس د مرګ داغي نبی صلی الله علیه وسلم به داسې پتون روچت کو پیدا چې د خدیجه مرګرو له داول سره پس د مرګ داغي مرګرو له پیدا لګل توخته به لګل دومره ور سره د نبی صلی الله علیه وسلم مینه وده دي سره دومره ور سره مینه الله یوزل د نبی صلی الله علیه وسلم زوم ابو العاص او په دې باندې د نبی صلی الله علیه وسلم مشري لور زینب رضی الله تعالی واده و د په غزوه بدر کې گرفتار شو د کافرو په تن کې د کافرو طرف جنگیدونه دي گرفتار شو کله گرفتار شو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی هر قیدی خپل فدیه راوړي مونږ به آزاد کو د قیدیانو مکه مکرمه ته سوال جواب ولګي مونږ پیسې راوړي د مونږ قیدیان چې مونږ آزاد نو هر رشتہ دار به خپل رشتہ دار لپاره پیسې راوړي هغه به سکاو آزاد نو د نبی صلی الله علیه وسلم نور چې زینب رضی الله تعالی عنها هغه د خپل خاوند ابو العاص لپاره فدیه راوړي کله د فدیه چې راوړي د غاری اغي وو هغه راوړي دا زما بابا تور کوي ته زما خاوند راځي زما خاوند راځي نبی صلی الله علیه وسلم د دې فدیه راځه غدا آزاد د ابو العاص فدیه رااله چې فدیه رااله د نبی صلی الله علیه وسلم مخه امیر کې خو دې شو اذا الله پاک پیغمبر دا استاد زوم د ابو العاص فدیه د استاد زینب را لګلې ده و چې زما خاوند راځي نبی صلی الله علیه وسلم داسې بلاس کې راوغسته کنه داسې په لاسو کې اړه وراړه د سترګو نه وښکې باید ډېر ورته دا هغه امینو چې کله زینب رضی الله تعالی ودیده کنه د خدیجه رضی الله تعالی د خپل غالب راکوستو دې ته واچو چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه امین له داسې په لاسو کې اړه وراړه د سترګو نه وښکې باید ډېر ورته صحابه کرامو ته تاسو اذا الله پاک پیغمبر كنت چرته په دې کې دی باندې خطای په دې باندې خطای نو خیر د موږ د ابو العاص نه مالو هغه به اسي آزاد نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی نه زه په دې خطنوم چې دا د ابو العاص کې دی خو زه په دې باندې خطم چې دا هغه امیر دی چې خدیجه زینب ته ورکړی و زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی نو ما ته هغه ټیم راځي چې کله هغه خپل مرینه پر ځواب یې اتم ما ته هغه ټیم راځي شو نه دا په فدیه کې راغلی دی دا به زه منظومه دا ما په فدیه د بیت المال کې کېږي د مسلمانانو حق دی او ابو العاص آزاد دی ابو العاص ته آزاد دی دا هغه مسلمان شو ابو العاص رضی الله تعالی عنه صحابي نبی جوړ دا د نبی صلی الله علیه وسلم اول نکاح د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره او دا د نبی صلی الله علیه وسلم اول بیبي وا او د دې په ژوند کې نبی صلی الله علیه وسلم دویمه نکاح نه وکړي چې کله دا وفات شو بیا نبی صلی الله علیه وسلم نور نکاح نه کړی